जी गुड मॉर्निंग سحر مو پخیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزي کې لیدونکو د پخیر پښتونخوا یو بل اپیسوډ سره دا وخت تاسو موږ ګوره نیغ پنیغه د هم پښتو ونه لیدونکو نن 15مه برسي یا تلین دی د یو داسې شخصیت چې هغه د پاکستان سیاست کې نه په نړۍ کې هم ډېر لوی ځای لري او هغه د جی شهید بېنظیر بوټو هغه باره کې نه صرف دا چې د پاکستان سیاستوال بلکې په نړۍ کې دا ویل کیږي چې هغه واقعا په هغه پالیټیشنز کې په هغه سیاستوالو کې چې هغه کړنې د خپلې خاورې دپاره په سیاست کې د هغې پوهه چې کوم ده ډېره زیاته ښه وه لږه لنډه غونډه کې معلومات به زه ستاسو سره شریکوم زموږ ډېرو خلکو سره به د دې معلومات وي خو ځینې موږ ظاهره خبره د هغې د 15 مرګ چې کوم تلین دی د هغې د مرګ 15 تلین دی نو د هغې حوالې سره موږ دا سټوري تاسو سره شیر کوو بېنظیر بوټو 1953 کال کې د جون په 21مه د سند صوبې په یو سیاسي کورنۍ کې پیدا شوی و ټولو ته معلومه ده چې هغه د شهید ذوالفقار بوټو لور وله کله هغه یوازې د 14 کالو وه نو هغه امریکې ته ولیږلی شوه د تعلیم دپاره او بیا د اعلی تعلیم دپاره مخکې هغه د هغې والد صاحب چې کوم دی بیا انګلینډ ته ولیږله او هغلته په آکسفورډ یونیورسټي کوم ځای کې چې وروستو بیا هغې لیکچرز چې کوم دي هغه هم ورکړه د هغه آکسفورډ یونیورسټي نه هغې سبق ویله ښه کله چې په 1900 او یاویم کې ملک ته واپس راغله نو پلار ذوالفقار بوټو د هغه وخت پاکستان وزیر اعظم چې دی هغه منتخب شو خو په همدغه کال کې جنرال ضیاء الحق ماشاءالله ولګوله او د هغې والد صاحب چې کوم دی هغه جیل ته واچولو د هغې حکومت ختم شو په دغه دوران کې چې دا شهید بېنظیر بوټو هم په قید کې وه او بیا په 1986 کال کې اپریل کې چې دی نو هغه واپس راغله پاکستان ته او یوازې د 15 کالو په عمر کې شهید بېنظیر بوټو چې کومه ده هغه د پاکستان انتخابات وکړل او هغې کې چې دی نو هغه د دې ملک وزیر اعظمه شوه او هغه د دنیا په دنیا کې د ټولو نه کم عمره وزیر اعظمه ښه بیا صدر غلام اسحاق خان صاحب چې کوم دی نو په هغه 2 کال وروستو بیا د بي بي حکومت چې دی هغه ختم کړو بېنظیر بوټو 1993 کال کې بیا وزیر اعظم شو بیا الیکشن شو بیا هغه وزیر اعظم منتخب شو د پاکستان صدر فاروق لغاري یو واري بیا په 1999 کې هغې د وزیر اعظمۍ نه چې کوم دی یا د هغې حکومت یا د هغې واک چې کوم دی هغه ختم کړ په کال 2009 د دسمبر په 28مه پر راولپنډۍ کې د یو خودکش حملې د ډزو په پیښه کې وژل شوی وه 22 دسمبر چې د 2009 هغه پس د 8 کال وروستو د جلاوطنۍ نه چې کوم دی هغه راغلی وه او هغې د الیکشن چې کومې هلې ځلې وي هغې کې برخه اخیستله او د هغې دپاره زمان یادیږي ډېر ښه چې هغې د سند کې ډېرې زیاتې جلسې کړې وي بیا د هغې نه پس په KP کې هم او دغه جلسه چې په راولپنډۍ کې کومه کېده دغه الیکشن دوران کې دې ته دا ویلي شوي چې ستاسو ژوند ته خطر دی یقینا د پاکستان په سیاست کې چې موږ وګورو د بېنظیر بوټو نه یوازې دا چې ډېر لوی کردار دی خو د هغې سره سره د هغې کمې نن هم محسوسیږي لیدونکو اوس پروګرام کې جناب زما د شمع پخلي طرف ته موږ سره چې کوم شازیه ده هغه به نن موږ دپاره څه پخوي جی السلام علیکم شازیه وعلیکم السلام تاسو څنګه یې تاسو ښه یې جی جی زه ښه یم ګډ ښه دا راته ووایه شازیه چې نن به لیدونکو ته څه تیاروئ نن به زه جوړوم بمبئی بریاني بمبئی بریاني چې زما پاکستان کې ډېر خلک دا ډېر خوښوي بریاني یو داسې ډش دی چې هر یو خوښوي دی تا ښه شازیه چونکې تاسو خو ماشاءالله کوکینګ ایکسپرټ یې تاسو ته څیزونه پته ده دی و چې دا بریاني چې کومه ده د کراچۍ خلک وایي ډېر زیات ښه تیاروي بیسیکلی هندوستاني خلک ډېر زیات غواړي او کراچۍ کې هندوستانیان ډېر زیات اوسېږي نو ځکه کراچۍ کې ډېر زیات پخېږي دا ښه بل تپوس زما د بریانۍ باره کې دی هغه دا دی چې اکثره بریاني چې کومه ده نو هغه خو اوس مختلف برینډز راغلي دي هغې پوره ډبې وي اور هغه ډبې بس ته راواله مساله جوړه کوه هغه بریاني تیارېږي نه خو ځینې خلک داسې دي چې هغې خپله د بریاني مسله خپله تیارېږي نه چې کیسه ساچول دي نو تاسو څه کوئ به نو پیکټ والا بریاني به جوړوئ نه دا زما خپل مساله دی زه په خپله کور کې جوړوم پیکټ والا هم ښه دي
خدا چې د هغه تاسو ته نه دی پته چې څومره مرچکې دي څومره څه شیزونه دي چې تاسو خپل جوړې تاسو خپل لاس خپل مقدار تاسو پته چې به زما دي کې څه څومره واچوي کنه جی جی صحیح ده ښه نو تاسو اوس موږ ته وایي چې د بمبئی بریاني دپاره به څه پکار د دې دپاره موږ ته پکار دی 1.5 کیلو چکن او 1.5 کیلو وریجې موږ ته پکار دي ٹھیک دی هغه نه پس موږ ته پکار دی 1.5 کیلو ټماټر 1.5 کیلو پیاز لږ شانتې اوږه او لږ شانتې ادرک 2 آلوګان موږ ته پکار دي او دې کې یو زموږ خپل مساله دی دې کې دھنیا تور مرچکې بادرنګ پولونه او مالګه دې کې ټول شیزونه مکس دي ٹھیک دی دا څه شی دی دا بریانی مساله موږ جوړ کړی دی او دې کې لږ شانتې آمچور مساله هم دا هغه کټاس دپاره وي نو دا راته دا بازار کې ملاویږي هم کنه دا به کور کې دی بازار کې دبلو کې ملاویږي خو دا دی چې هغه دبلو مساله دي دا خپل مساله دي نه تاسو خپل جوړه کړی دا خپل جوړ کړی یو ځل بیا موږ ته وایي چې دې مساله کې څه دي دې کې تور مرچکې دي لونګ دي سور مرچکې دي نمک دي او دې کې یو آمچور مساله ده او تیز پات پتہ ای هغه مونږ ګرینډ کړي نو داسې دا مساله جوړ شي صحیح ده او هغه نه علاوه مونږ ته پکار دی لږ شانتې مالګه بیله او لږ شانتې هلدي ٹھیک دی او بیا اوبه او دې سره مونږ به بریاني جوړو ښه جی د دې ترکیب وښیه ریسیپي ترکیب دا دی چې مخکې تاسو به ټولو نه مخکې تاسو وریجې بویل کې اوبو کې ٹھیک دی هغه نه مخکې بیا داسې چې پیاز به غوړي کې سوړ کې هغه کې ټماټر مساله به جوړ کې هغه کې لږ شانتې د مرچکې به اچي او بیا هغه کې د چکن لږ شانتې مطلب څه یو مرچکې 2 مرچکې څومره هغه په ټیسټ باندې یې که نه څوک تیز مرچکې خوري څوک کم مرچکې خوري اوس زه به سلوړ اچوم چې کم مطلب تاسو زیات بریاني لږه تیز خوښېږي که نه او بیا هغه نه پس تاسو چکن آلوګان او د مساله به اچې او هغه ته لږ شانتې په دم باندې مخکې په تیز آنچ باندې تاسو بھونائی وکړئ او بیا هغه سلو کا او هغه کې 2 ګلاس اوبه واچوه او بیا هغه په دم کېږده چې هغه مساله تاسو جوړ شي بیا وریجې او په چکن مساله په تی بتی کېږدئ او هغه 10 منټ باندې دم به کېږدي بیا به ستاسو بریاني تیار شي ښه صحیح ده تاسو چې وایي چې وریجې ویه شوی که نه نو اکثره خلکو نه وریجې نرمې شي که نه نو د وریجو صحیح طریقه څه ده لکه څومره دا پکار دی چې په اوبو کې ویه شيږي یا پخې شي څومره کچه پکار دی هغه بیا په دم کې پخېږي 8 منټ او دې نه یو آسان حل دی چې تاسو وریجې وشيږي که نه هغه کې سرکه واچوه یو سپون سرکه بیا چې وریجې خراب هم دي که نه هغه هم بیا نرمیږي نه لکه نخلی به نه یو بل نه بخلیږي چې کوالټي بیکار هم دی بیا هم نخلی شاسې ته راته وایي چې کله دا یو مرحلې نه بریاني تېره شي نو د ټولو نه مهم مرحله چې کومه ده بله دویمه هغه ده دم ځینې خلک ډېر ټایم ورکي ځینې خلک کم ټایم ورکي دې باندې فرق پرېوځي نو ته چې اوس بریاني تیارې ته به کم از کم دې لسونه ټایم ورکړې 10 منټه اټلیسټ 10 منټه دا دم پکار دی دې نه چې کمې بیا هغه وریجې به سخت شاسیه اکثره نه مونږ کتلی که نه چې لکه بریاني راځي نو رایته ورسره تیارو نو ځینې خلک هغې کې بادرنګ او دا څیزونه واړه واړه کټ کې ځینې خلک زیره واچوي نو تاسو به نن کم رایته تیاروئ بیسیکلی بریاني سره رایته نه وي رایته پلاو سره وي چې تاسو وریجې باندې بریاني کې د چکه واچې او د رایته واچې نو بریاني خپل ټیسټ خو لاړل بریاني سره اوچه سلاد کېدی چې هغه کې خپل ډېر مسالې رایته د بریاني دپاره نه رایته پلاو دپاره وي اوکې صحیح تھینک یو شازیه تاسو خپل کوکنګ شروع کړئ لیدونکو بریک کړو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره جی ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو ستړي مشي او ځلې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو په دنیا کې رنګارنګ بیماریانې راځي ځینې خلکو ته د هغې پته وي ځینې خلکو ته نه د هغې د اویرنس لپاره ځینې پروګرامونه کېږي ځینې خلک هغې ته توجه ورکوي خو زموږ د خلکو یو پرابلم دا دی چې کله په خپله په موږ رانشي نو موږ هغه څیزونه نه ځان نه خبرو اکثره نه به تاسو کتلي د تلیسیمیا باره کې موږ زیاتره پروګرام کړو نو هغې وایي چې تلیسیمیا بیماري چې کومه ده هغه دپاره باید د هلک او د جنۍ د واده نه مخکې چې دی ټیسټ پکار دی چې بی د دې چې راتلونکي کوم ماشومان دي ته خو بیماري نه دغسې
زموږ پښتنو کې په نورو قومونو کې دا یو ډېر رواج دی چې بھئی هغې خپل فیملی کې دننه چې دی ودونه کوي د هغې وجې نه خلک وایي ځینې خلک چې ډاکټرز وایي چېرې داسې مه کوئ ځکه چې پرله پسې داسې کېږي په یو خاندان کې نو د هغې چې کوم ماشومان پیدا کړي ته ځینې بیماریانې کېږي ځینې خلک هغې باندې بلیف کوي څه نه کوي تاسو په ټلویزیون باندې به کتلي زموږ هم نیوز په دې باندې مخکې ورځو کې ریپورټ هم کړی دی زموږ سره یو داسې کالر خو دی زموږ داسې یو میلمه د کال د لارې زموږ سره میلمه دی شهزاده خان د هغې لور ته څه بیماري ده سنین بیبي ته هغې سره موږ خبرې کوو ما سره جی شهزاده خان دی جی پېښور نه هیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام شهزاده خان څنګه تاسو ښه یې جی دعا د جی شکر الحمدلله تاسو ښه یې که نه جی الله کرم دی شهزاده خان دا راته وایي چې سنین بیبي چې کومه ستاسو لور ده نو د دې جی دې ته 12 کاله چې هغې ته دا چې کومه بیماري شوې دې بیماري ته وایي څه او دا مخکې نه پاکستان کې وه او اوس څونه ټایم کېږي دې بیمارۍ چې ستاسو لور ته لګېدلې دا خو تقریبا دا د 12 سال وه چې په دې دا بیماري راله او د دې نه مخکې د دې په بل روم وه او د دې بیمارۍ نوم د ویلسن ډیسیز دا اکثر لا کزن میریج نه کېږي ښه نو دا راته وایي چې 12 کالو پورې ستاسو لور جوړه وه دې نه مخکې دې روته نو دا بیا د دې سمټمز یا د دې نښې نښانې چې کومې دي هغه څومره عمر کې شروع شو تاسو پوه شئ چې دا دته اوس دا بیماري ده دا تقریبا داسې د 12 کالو پورې په زما په بچو بس دا راشي د دې نښې نښانې دی چې بس ماشوم ګوغ شي لکه پولیو خو چې که نه هغې چې صرف د خپې د ماشوم لکه خرابې شي که نه وچې شي او دا ویلسن ډیسیز داسې د سر د ویښتو نه والي او تر د خپو تر نوکه پورې دا کاږه واږه شي او د ماشوم جبه بنده شي ښه او دې نه مخکې چې ستاسو لور وي ستاسو کوم زوی دی نو هغې ښه صحیح خبرې کولي لکه څنګه چې یو نارمل ماشوم یې سکول ته ځي سبق وایي لوبې کوي سکول ته به تلل مدرسې ته به تلل ښه پوزیشنونه به یې اخیستل انعامونه به یې اخیستل ښه دا راته وایي چې دغه بیماري سره اول ستاسو چونکې زوی ته دا شوې وه که نه نو تاسو ته دا بیماري چې پته ولګېده نو تاسو بیا ډاکټر ته لاړئ د هغې او د دې علاج ممکنه دی د دې علاج کیږي د دې علاج خو جی بس د دې علاج پاکستان کې فی الحال نشته بهر شته دی او بهر ملکونو کې شته او چې دی نو دا داسې یو بیماري ده چې دا په انسان راشي نو دا تر 40 سالو پورې راځي که نه میکسیمم عمر چې کم دی 40 ساله پورې دا بیماري اتلی شي او دا چې په انسان ناشي نو دی کې کډني او لیور او چې کم پارټس د انسان په هغه ټول متاثره شي ښه دا راته وایي شهزاده خان تاسو په خپله څه کار کوئ زه خو اوس فی الحال چې دی نو صرف د څو یا خدمت کوم او مخکې هسې میوزیشن هم جي ښه صحیح ده دا راته چې میوزیشن بیا په کې پي کې یا په پښتو انډسټري کې موږ وګورو د میوزیشنز دپاره دومره زیات دې کار کې پیسې نشته دی بیماري داسې ده چې پاکستان کې علاج نشته دی خو تاسو خو د خپل وس مطابق د اسلام آباد ته یو هسپتال ته راولئ هغې نه علاج کوئ نو د هغې څه فرق پرېوځي څه اسانتیاوې تاسو ته یا د ماشومې ته جوړیږي نو بس دا خو لکه اوس هغه ډاکټر د دې چې کومه ډاکټره پروفیسر نیورولوجسټ ډاکټر میمونه صدیقي جی دا شفا انټرنیشنل کې نو هغې موږ ته ویلي لکه زموږ د غریبۍ ته چې دغه کړي که نه وي خو دا پرایویټ هسپتال دی خو چاته دا نه وایي خو ما ته وایي بس اوس ته دا مه راوله بس دا دوايانې بس ورله ټایم په ټایم ورکوه بس دا مه راوله ولې ما ته ډېر زیات تکلیف وي دا غټه اوس لکه ماشاءالله دا 18 سالې ده نو زه لکه بوتلې را بوتلې نشم او ستاسو خبره زما خپل لکه کار لاس مو تنګ دي اکثر له ما سره زیاتر دا پښتانه ملګري چې کم دي نو دوی ما سره لاس امداد کوي بس دا بیا زه دوايانې ورله د هغې په دغه راوړم ګنې زه نشم کولی د دې علاج ښه د دې علاج تاسو چې بهر کې پاکستان کې دا چې کومې دوايانې تاسو ورکوئ نو آیا د دې بدن کې نورې لکه څنګه تاسو وویلې چې دی لیور دی ګردې دی کډني معده دا هم ورسره افیکټ کېږي نو دا دوايانې د هغې دپاره دي ځکه چې تاسو د دې بیمارۍ خو علاج نشته دی پاکستان کې او جی او دې کې
د هغه ماته لکه د دې ټولو د لیور د هارت د کډنی د دې ټولو دوايانې راته لیکلي چې هغه دا دوايانې خوري نو هغه په کار کوي کنټرول یا دا دغه ویانې خو به ډېرې زیاتې ګرانې هم وي که نه او که نه جي خو بس بالکل جي قسم د زما د وس دغه نه ده خو لکه دا ده چې بس دا دنیا د خو خلکو د لاسه وي آباده ده که نه نو بس ما سره یو بل لاس امداد کړي بس زه په دې له دوایي راوړم ښه دا راته وایي شهزاده خان چې تاسو شروع کې وویله چې دا اکثره چې کوم کزن میریجز دي یا په فیملی کې خاندان کې دننه چې کوم ودونه کېږي دا د هغه خلکو بچو ته دا کېږي او تقریبا د 1.5 کې یو ماشوم ته داسې کېږي او جی ښه دا راته وایي چې ستاسو واده د خپل د ترو لور سره یا تره لور سره شوی او تاسو په خاندان کې مخکې داسې کوم ماشوم ته دا بیماري شوې وه یا تاسو لیدلې وه نو زمونږ لکه ما تر اوسه پورې خپل په خاندان کې داسې مریض نه دی کتلی او بس دا د الله پاک نو زه وایم دا یو امتحان به و چې زما په 2 بچو باندې دا لکه د دنیا په ډیټا کې دا داسې دغه دی لکه راغلی دی چې دا په 30,000 په ماشومانو کې په یو ماشوم راځي او الله پاک زما په 2 بچو باندې بس دا ستاسو زوی مشر دی دی نه که نه چاته چې دا بیماري اول شوې وه او جی او نو هغې چې تاسو کله ټیسټ له یا ډاکټر له ظاهره خبره ده تاسو به بوتلي او خلک ډاکټرس ته نو هغې به تاسو ته ویلي چېرې دا ستاسو د خاندان کې دننه یا د کزن میریجز وجې نه کېږي خپلوانو کې چې ودونه کېږي نو تاسو بیا دا نه وي چېرې که بل ماشوم وشي نو کېدای شي چې هغې ته هم دا بیماري وشي نو دا خو ما ته هغوی لکه داسې پیله نه ویلي پیله نه دا هغوی چې دی نو بس د دې علاج کو او دا چې کله زما په دې دویم ماشوم په دې لور مې راغی نو بیا چې ما ډاکټر صاحب ته وویل ما یې جي دا خو لکه دواړه دا یو شانتې شو نو بیا زه هغوی تفصیلي پوه کړم چې دا لکه د کزن میریج د وجې کېږي او دا چې دی نو وایي او ایکس او بیا یې زه تفصیلي پوه کړم چې دا تاسو لکه که 2 ماشومان ټیکي 3 ټیکي نو په 4 به هم دا راځي نو بس مونږ ته خو پته وه نه د دې نه مخکې ښه صحیح ده دا راته وایي چې تاسو خپلې لور سره ټایم تېروئ افکورس هغه خبرې نشي کولی یا هغسې منډې نشي والی لوبې نشي کولی نو تاسو چې هغې سره ټایم تېروئ ځینې ویډیوز کې موږ ګورو تاسو هغې ته سندره هم وایي نو آیا هغه ستاسو په سندره ستاسو په اواز باندې پوهېږي او جی مازغه خو یې کار کوي دا دی اوس هم ستاسو د خبرو ته ناسته ده او ډېره خوشحاله ښه مطلب دا دی چې پوهېږي خو خبرې نشي کولی یا د هغې چې کوم خپې لاسونه دي هغه کار نشي کولی نور نظر د هغې غوږونه غوږ یعنې اورېدلی شي هغې هر څه جي ټیک دی خو دا ده چې لکه جبه یې بنده ده او بس راټوله شوې ده نو ګرځېدی نشي ښه دا راته وایي چې بهر د دې کوم علاج کېږي د هغې تاسو تپوس کړی دی چې آیا دې دپاره څه اپریشن دی یا بهر هم دویانو د لارې دی ټیک کېږي او که ټیک کېږي تقریبا څونه خرچه پرې راځي لکه پاکستان کې خو ما ته ووایي د دې د لیور ټرانسپلانټ که نه نو لیور ټرانسپلانټ باندې خو دلته 50-60 لاک روپۍ لګي او بیا یې راته ووایي چې لکه 100% د دې شور خبره نه ده چې دا به پې ټیک شي او صرف دا لیور به یې ټیک شي نو ما ورته وایي د دې لکه زه وایم چې دا ټول لکه د دې ټول ټریټمنټ وشي نو هغوی وایي دا دلته نه کېږي دا بهر ځي چې هغه ټایم یې راته دا 3-4 کاله وشو دا خو به د هغه لیور دغه وجې نه کېږي ځکه چې تاسو د بیمارۍ کې خو د دې بیماري چې لکه دا په خپلو خپو بیا ګرځېدی شي د دې خپې لاسونه کار کولی شي دا واپس خبرې بیماري د هغې علاج پاکستان کې نشته نه بهر شته دی جی د دې بیماري لکه زه هم دغه خبره کوم چې دا بیماري د دې علاج که بهر کېږي ستاسو لور خبرې شروع کړي واپس په خپلو خپو ودرېدی شي داسې ممکنه ده او که داسې ممکنه ده نو بهر کوم ملک کې د دې علاج د څونه خرچه پرې راځي دا بهر بس جي د یورپ ممالک کې یو راته یاد کړی جي او چې دی نو کم از کم هغلته پې 60-70 لاک هلته هم پې لګېږي په هغې باندې او ظاهره خبره د ستاسو دپاره دا یو ډېر زیات لوی رقم دی دا دې چې کوم کور کې تاسو اوسېږئ ستاسو خپل کور دی نه جی بس دا خو لکه د کورونه خو پاکستان کې غټ پرابلم د کوري که نه جی 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 بس دا یو کس پې بس هغه راله دا کور راکړی دی او وایي چې دی نو بس پکې کرایي نشم ورکولی که نه جي نو بس هغه وایي بل ورکوه بس دا زمونږ
لکه نیکان دي بس الله دې خوشحاله او آباد. امین. شهزاده خان دا راته وایي چې تاسو د هنر د ډګر سره تعلق لرئ او هنر چې کوم دی په کې پی کې موږ ډېر ښه هنرمندان او صدرغای لرو. نو دې هنر سره تاسو د څومره وخت نه ملګري او کوم انسټرومنټ تاسو غږوئ؟ زه خو لکه د غږ کورنۍ نه یم، د موسیقي سندرغاړې کورنۍ نه. د بچپن نه زمونږ همدې کې سترګې کولاو شوي دي او زه خپل ځاني چې کوم دی نو هارمونیم غږو. دا راته وایي چې ستاسو لور بیبي چې کومه ده نو د هغې ستاسو کومه سندره چې تاسو ورته وایي لکه اوس وایي په سکرین باندې موږ ګوري خوشحاله ده، نو داسې کومه سندره د هغې فیورټ ده چې هغې موډ کله خراب وي تاسو ورته وایي نو هغه ورته ډېره خوشحالېږي؟ هغه چې زه بس زه ورسره ناست یم نو هغه بس ما ته ګوري او خوشحالېږي، زه هغې ته ګورم او خوشحالېږم. او زه چې ورته څه م وایم نو هغه خوشحالېږي. زه چې که اردو وایم ورته، که پنجابي وایم ورته، که ورته سندي بلوچي کم پښتو چې څه وایم ورته هغه خوشحالېږي. صحیح ده. شهزاده خان ډېره زیاته مننه، خو اخره کې موږ ته هم داسې یو سندره وایي چې هغه ستاسو لور هم دا وخت تاسو ته ګوري خوشحاله شي او موږ یې واورو. ښه بس دا خو چې د نوزدې ټایم تاسو سره په خبرو نو بالکل ذهن مې خو موت دی، خو زه بیا به زه کوشش وکړم چې زه ستاسو د زړه دپاره او د سونیا د خوشحالۍ دپاره د خپلو په کارانه د شو خپل زما د خاورې د خپلو په کارانه د شو خپل زما د خاورې بې ځایه پاڼې پاڼې شولو ګل زما د خاورې د خپلو په کارانه د شو خپل زما د خاورې. ډیره زیاته مننه شهزاده خان. تاسو دلته کې د کې پی چې کوم صحت کارت دی یا د هغې چې کوم ګورنمنټ دی تاسو هغلته کې او تاسو پته ده چې هلته کوم یو تنظیم هم جوړ شوی دی د هنرمندانو دپاره آرټسټانو دپاره، تاسو هغې سره رابطه کړې چې د هغې لارې تاسو سره څه مرسته وشي؟ او جی او زه خپله لکه هنري ټولنه کې زمونږ د پېښور چې کوم زمونږ څانګه ده د هنري ټولنه هغې کې هم زه ممبر یم. او بل ما ته اوس چې دی نو دا تیمور جګړه صاحب زمونږ فاینانس منسټر هم دی، هیلث منسټر هم دی، هغې ته ما ریکویسټ کړی و نو هغې ما ته وویل چې بالکل د سونیا به د لیور چې کوم اپریشن دی هغه به درله مونږ وکړو. او خو دا ده چې د هغې خپل هم لکه د حکومت خپل هم ډېرې دغه دي که نه. اوس ما ته یې ویلې زمونږ وفاق سره څه لانجه ده نو د هغې ته پیسې سارې کړي دي. نو بس الله دې وکړي چې هغې له د هغې د دې دواړو د دې صوبې او د وفاق خپلو کې روغه شي او زمونږ د غریبانانو هم پکې کار وشي د خیره سره. نو بس منډې تړلې دي ووایم. صحیح ده. ډیره زیاته مننه شهزاده خان، الله تاسو له همت درکړي ځکه چې دا وړوکی کار نه دی. په کور کې یو معذوره ماشوم او د هغه ساتنه واقعا چې ډېر زیات ګران کار دی او چې بیا د انسان وس هم نه رسي او خپل اولاد ته ګوري نو د انسان تکلیف یو په دوه باندې شي. نو موږ دعا کولی شو زموږ نیکې هیلې تاسو سره دی اوس د دې پروګرام د لارې ستاسو اواز موږ هغه خلکو ته رسوو چې کوم دا وخت تاسو ګوري اوري او د هغې د وس نه څه کېږي تاسو سره مرسته وکړي. تھینک یو ویری مچ. ډېرې زیاته مننه. تھینک یو. جی لیدونکو تاسو وکتل چې موږ ځینې خبرې څومره لایټ اخلو نو اوس د الله طرف نه امتحان راځي داسې چې موږ دا وایو دا د ډېرو خلکو چې دی ودونه کېږي یا د ډېرو خلکو ودونه کېږي بچي خو سم وي خو داسې هم ده چې په 1,000 خلکو کې یو ماشوم داسې راځي لکه د شهزاده خان په کور کې چې 2 ماشومان داسې پیدا شوي، یو د هغې زوی بیا د هغې لور. نو کله هم چې تاسو دپاره میډیکلي یا کله خلک څه خبره کوي نو موږ هغه اورو نه. زموږ د سوسایټي دا یو پرابلم دی. زه نن راتلم نو ما خپل ډرایور سره خبره کوله چې تېر ژمي کې په مري کې ډېر خلک چې کوم دي هغې خپل ژوند د لاسه ورکړو ځکه چې د واورې طوفان راغلی او ګاډي کې هغې بند پاتې شي او ډېر فیملیز او ډېر خلک چې دي
هغې کې مړه شي. او زما ماتې مې ماته دا هم یاد دي چې د هغې نه یو ورځ دوه مخکې ګورنمنټ طرف نه په ټلویزیون باندې په بیا په سوشل میډیا باندې اعلان کېده چې یاره تاسو مرې ته نه ځئ، داسې امکان لري چې د واورې طوفان راتلونکی دی یا هغلته انتظام دومره نشته دی، نو تاسو پلیز هلته مه ځئ. خو خلکو وایي دا ګورنمنټ هسې لګیا دی داسې خبرې کوي، هغې لاړه. اینډ سیم کیس مخکې ورځو کې 5 چیتاز راوتي په اسلام آباد کې مرګله هیلز کې، نو هغوی ځینې ټریلز بند کړي. نو ماته یو کس وایي دا دروغ دي، دا ټریلز دي هسې پته نشته څه دپاره بند کړي دي، دا کوي. نو زموږ پرابلم دا دی چې هغه څیزونه بیا موږ وروستو فیس کوو، د کوم څیزونو نه چې موږ انکار کوو یا کوم موږ منو نه که نه. نو خبره داسې ده چې کله هم په فیملی کې دننه ودونه کوئ نو دې خبرو ته پام کوئ چې خدای مکه داسې ستاسو کور کې ماشومه پیدا شي چې هغې ته تکلیف، دا ستاسو د ټول عمر تکلیف دی. نو لیدونکو دا یو سیګمنټ موږ تاسو سره شیر کړو چې کزن میریجز چې کوم دی که تاسو کول غواړئ نو د ډاکټر سره مشوره کوئ، ګوري د دې نه دا بیماریانې پیدا کېږي. زه فکر کوم چې دا اوس دومره زیات شوي دي، صرف دا یو بیماری نه ده، کزن میریجز کې ځینې خلکو ته د سکین بیماری وشي. لکه ما داسې ماشومان کتلي چې د هغې سکین چې کوم دی بالکل داسې خوړین وي ټول عمر دپاره که نه. نو دا ماشوم چې تر څو ژوندي د هغه د مور پلار دپاره یو غټ درد وي. ظاهره چې مور پلار نه غواړي چې هغې خپل ماشوم په داسې تکلیف کې وګوري. ښه لیدونکو، اوس پروګرام کې ما سره بل میلمه هم موجود دی، هغه به تاسو سره انټروډیوس کوم. هغې هم چې د ښه کارونه کوي، یوت اسمبلي هغې جوړه کړې ده، هغې باره کې به تپوس کوو. ظاهره خبره هغې سوشل اکټیویټیز چې کوم دی هغې کې هم ډېر اکټیو دي. عابد اتوزی جی ستړي مشي عابد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې جناب؟ تاسو شکر جی، الله کرم. تاسو ښه؟ الله کرم دی. ښه دا راته وایي چې د مردان سره خو ستاسو تعلق دی، خو که تاسو موږ ته لږ دا وایي چې انیشلي ایجوکیشن هم هلته کړی دی، سبق تاسو کوم ځای حاصل کو، نو اول تاسو چې موږ ته وایي چې د سوشل اکټیویټیز طرف ته څنګه تاسو راغلی؟ زما بیسیکلی تعلق څنګه چې تاسو وی د مردان سره دی. بیسک ایجوکیشن هم ما د مردان حاصل کړی، د خپل میټریک هم ما د مردان نه کړی دی. سوشل ایکټیویټیز طرف ته په 2005 کې یو زلزله راغلی وه د مانسیرې او د کشمیر کم بالکل هغه اسلام آباد کې هم ډېرې تبیانې شوې جی دلته مارګله چې کوم و هغې راغورځولو. نو د هغې نه مونږ سټارټ اخیستی وای وخت کې زه په نهم کې وم اور ماته یاد دي چې زمونږ چې کله زمونږ د یادو خبره ونو په پاکستان کې دا یو ډېر غټ کټاسټرفي راغلی وه. نو په هغې کې مونږ په د ډېر ماشوموالي نه ټین ایج نه چې دی نو مونږ دلته به دا ګرمې کپړې چونکې هغه ورځې اکتوبر ورځې وې نو یخني هم ډېره وه هغه بره طرفونو ته. نو مونږ به دلته ټرکونه ډکول او د مختلف خلکو نه کپړې مپړې راغونډول، هغه هم بیا هلته لیږلې. هغه زموږ شروعات و. د هغې نه بعد چې په 2008 کې کله زما د والد صاحب ډیت وشو، هغې وفات شو، نو مونږ د محمد یار د هغه په نوم باندې ما یو ټرسټ جوړ کړو. پای کې چې چونکې زما والد صاحب ډیت چې دی نو هغه د هیپاټایټس نه شوی وخت کې لیور سیروسز نه، نو مونږ پای کې د هغې خلکو چې کوم غریبانان خلک وو هغه به د هغې علاج نه شو کولی، نو مونږ به فری آف کاسټ د هغې علاج کول د هغې نه. شکر الحمدلله فیملی بیک ګراؤنډ داسې دی چې هغه مونږ افورډ کولی شو. بیا په 2008 کې په بلوچستان کې یو زلزله راغلی وه، نو هغې هم ډېرې تباهي کړې وه، هغه ځای غریب خلک یې ډېر زیات ځپلي وو. نو بیا مونږ بلوچستان ته چې دی نو څنګه چې مونږ په او بلوچستان یو غټه وجه دا وه چې هغلته اکثره د خټو د کچا آبادي ده که نه، نو هغه زلزله بالکل ماته یاد ده. مونږ په دې باندې خبرې کوو لیدونکو، خو دا خو ورکوډې شانتې بریک کړو، بریک نه پس راستانه کیږو. زموږ سره اوسېږئ په خیر پښتونخوا کې. جناب ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو. موږ سره عابد اتوزی ناست دی، هغې سره موږ خبرې کوو. بریک نه مخکې تاسو دا خبره کولې چې کله په 2008 کې زلزله راغله په بلوچستان کې، نو هغه تاسو چې هغې واقعا ډېره زیاته تباهي کړې وه په ډېر لویه پیمانه. موږ دا خبره کولې چې هلته اکثره خلک چې کوم دي غریبانان دي او د اکثره کچا آبادي دي، یعنې د خټو آبادي ده. نو هغه د ظاهره خبره زلزلې د وجې نه چې کوم دی ډېره تباهي شوې وه. نو تاسو بیا هغلته هم لاړئ، هغې خلکو سره تاسو مونږ هغې خلکو سره هم هیلپ وکړو. هغه چونکې زموږ شروعات د سوشل اکټیویټیز په ګراؤنډ لیول باندې آوټ اف خیبر پښتونخوا، نو هلته چې مونږ لاړو نو هغه ځای کې واړه واړه کلي وي او هغه کلي چې دی نو په 100 کیلومیټره پس چې دی نو وړوکي شانتې
لسطو پورې یو کلی راشي. او نو هغې ډېر تباهي کړې وه. بیا که تاسو ته یاد وي په 2010 کې په خیبر پښتونخوا کې سیلاب راغلو او زموږ د سوات نه واخله 400 بیا نوخار او بیا داسې تلو په ټول پاکستان کې تباهي کړو، خو زیاتره پاکستان زموږ 400 او نوخار یې ډېر زیات خراب کړو. نو پای کې به بیا موږ خلکو سره هیلپ کول او په هغې باندې په غټه پیمانه کې موږ چې دی نو په خپل لیول باندې هاسپټل جوړ کړو، چونکې ډېر زیات خلک چې دی نو د بره علاقو نه لاندې راغلي او د یو ځای بل ځای خلکو پای کې چې دی نو پیشنټس وو. اوبو تاسو ته پته ده چې پای کې ډېرې بیماریانې راشي، مختلف ځناورانو مختلف څیزونه پای کې ایډ شي. نو موږ دلته هاسپټلز جوړ کړل خپل لیول باندې. نو هغې کې موږ کار وکړو. بیا چې کله 2011 2010 کې چې دی نو ما یوث پارلیمنٹ چې دی د پاکستان په سطح یو ډېر غټ ارګنایزیشن و، هغه مو جوین کو. هغې نه بعد موږ ته دا احساس وشو چې دا یوث پارلیمنٹ چې دی دا تاسو جوړ کړی نه دی، تاسو جوین کړی دی. د هغې نه پس زه هغې خبرو ته راځم. موږ چې کله یوث پارلیمنٹ جوین کړو نو پای کې زموږ د خیبر پښتونخوا نمایندګي خاص طور باندې نه وه، نه به هغه ډېره زیاته ویلیو کېده. بیا په 2012 کې موږ په پاکستان کې په فرسټ ټایم د یوث اسمبلی چې کوم صوبایي یوث اسمبلی پروینشل یوث اسمبلی نو په خیبر پښتونخوا کې موږ د هغې بنیاد کېښودو په 2012 کې اور الحمدلله هغه زموږ شروعات و. د هغې نه بعد بیا د ملک په نورو صوبو کې هم یوث اسمبلیانې په پروینشل لیول باندې جوړې شوې، خو چونکې زموږ ډېره زړو زموږ یو خپل سیټ اپ جوړ کړو نو پای کې بیا موږ د خیبر پښتونخوا د هر علاقې د هر ضلعې نه هم نمایندګان پای کې واغستو. نو هغه ډېر یو افیکټیو اسمبلی جوړه شوه زموږه. بیا چې کله په 2013 کې صوبایي حکومت چینج شو نو هغې کې بیا موږ هغې سره ډېره مرسته هم کړې وه او د چې کوم پالیسیز وو په پالیسي میکینګ کې او پای کې ورسره بیا زموږ ډېر زیات هیلپ کړو. الحمدلله نن د صوبایي یوث اسمبلی خپله تقریبا کم و بیش 100,000 ولنټیرز دي او تقریبا 4,000 یوث داسې دی چې هغه د دې نه ټرین شوي فارغه شوي. واپس راځم هغه خبر ته چې لکه تاسو ظاهر خبر سوشل ورک چې کوم د ډېر ینګ ایج نه تاسو شروع کړی صحیح ده. نو دا راته چې دغه عمر کې به تاسو څه مرسته کوئ؟ سوشل اکټیویټیز به تاسو څه یا که تاسو د سیلاب ځپلو سره کړي دي یا تاسو د کویټه د زلزله ځپلو سره؟ نو هغه ټایم خو ته په خپله ماشوم وی که نه، نو څه اکټیویټیز به کوم ان جي او سره به تاسو مرسته کوله یا د سکول طرف نه به تلئ یا څنګه؟ مونږ به جي ډونیشنز راغونډول او د هغې په تھرو به مونږ په هغې باندې سامان اخیستل او هغه سامان به مو هلته لیږل. په هغې کې چې دی نو مونږ سره ډېر زیات چې کوم زموږ ډاکټران ملګري وو نو په هغې په فري میډیکل کیمپس کې مونږ سره ډېر زیات هیلپ کړو. په دې کې مونږ سره چې کله مثال په طور باندې څنګه چې تاسو وي چې ماشومان وي نو مونږ سره به زموږ مشرانو ډېره زیاته مرسته کوله. په ګاډو کې به یې راته تیل واچول چې تاسو ورځئ او هلته د هغې خلکو مدد وکړئ. نو نور خو به چې مونږ سره ډونیشنز وو نو په ډونیشنز به بیا مونږ دغه ډونیشنز به څنګه تاسو سکول نه راوچتول چېرته به ګرځېدئ؟ مونږ مختلف میډیمز وو د هغې زیاتتر چې دی نو سوشل میډیا نه مونږ ډېر هیلپ اخیستو. په هغې وخت کې چونکې سوشل میډیا ډېره زیاته افیکټیو هم نه، خو مونږ کوشش دا کړو چې هغې نه علاوه به مونږ مختلف چونکې مین سټریم میډیا ته زموږ هغه شانتې پهونچ نه و، خو خلکو کې اویرنس راغلی و چې به دلته چې دی نو دې دومره تباهي کړې ده. نو چې مونږ به چاته لاړو نه ته به د مخکې نه پته وه چې او تباهي شوې ده او دا هلکان دي راغلي دي او د هغې د هیلپ دپاره د دې پکې خپل څه پرسنل څه بینیفټ نشته، خو د هغې خلکو هیلپ دپاره نو هغې بیا مونږ سره مدد کول د ډونیشن. صحیح ده. جلال دی جی مونږ سره کال باندې. هلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جلال څنګه تاسو ښه؟ تاسو ښه خیر دی ډېر مهرباني. تھینک یو جی. جلال صاحب ویل غواړئ پروګرام ته لایف کال کړئ؟ بس زه خو سپیشل دا ویل غواړم چې نن خو زمونږ مشر استاد او زمونږ صوبایي اسمبلی مشر او زمونږ باندې لرنینګ چرتن چې ښېګړه وه شیز وو نو چې څونه ښه کارونه مونږ کړي دي نو ډېر کریډټ حبیب بھائی ته ځي ولې چې دیو مونږ سره تقریبا 10 ایئرز وشو چې دیو مونږ سره کنټینیوسلی هیلپ کول او ګایډ کول سټپ بای سټپ. څونه سوشل اکټیویټیز ما په خپل سرکل کې کړي دي د دیو په مرسته کې مې کړي دي. نو زه خوشحال شوم چې شو مو کتان او ما استقال وکړم او حبیب بھائی راغلی دی تاسو شو ته. تھینک یو ډېره زیاته مننه جلال. تھینک یو ویری مچ.
ښه لکه تاسو د جلال غوندې ډېرو ځوانانو دپاره به تاسو انسپریشن وي چې لکه هغه دا خبره کوي چې لکه زه هغه هم دې کې کنټریبیوشن کوي د جلال غوندې به نور هم ډېر داسې کسان وي چې هغه به ستاسو دې کارونو ته اکټیویټیز ته ګوري او هغه به انسپایر کېږي چې هغې هم ویلفیر کارونه چې کوم دي دا وکړي دا راته وایي چې اوس اسمبلۍ ته راځو تاسو د ځوانانو خبر وکړه ځوانان یې افکورس دا دا وایم چې دا بیک بون د یو سوسایټي د یو قوم د یو ملک نو دا غلطه نه ده که نه نو بیا یوت اسمبلی چې کوم تاسو جوړه کړه د هغې تاسو چې د هغې کنټریبیوشن مخکې د پښتنو دومره زیات نو اوس چې دا اسمبلی جوړه شوه ستاسو د اسمبلی د سوري لاندې کم کم کارونه چې کوم دي هغه کیږي تاسو کم کم پرابلم چې دی هغه حل کوي د ځوانانو کم کم پرابلمز حل کیږي اول خو زه هم په دې دا چې کوم کالر و جلال د بیسیکلی چې دی نو تعلق د هنګو سره دی هنګو چې دی نو هغه زموږ د پښتونخوا سیمې یو ډېره وبه وایو چې یو بیکورډ شانتې علاقه ده او دا الګ چې دی نو ما ته اوس هم یاد دي چې دی کله په فرست ټایم انټرویو ته راغلو نو د خبرې موږ سره نه شوې کولی انټرویو چې آلریډي یو خپل د هغې خپل یو مایند باندې دغه وي که نه منټل سټرس وي نو اوس الحمدلله په ټول پاکستان کې د اکټیویټیز دي دته هغه کرج میلو شو د هغه شانتي ټریننګ وشو چې اوس دی د نورو خلکو د خپل هم د یوت دپاره یو انسپریشن دی نن سبا نو د داسې ځوانانو دپاره موږ دا پلیټفارم جوړ کړو او کارونه چې دی نو کارونه موږ په هر سیکټر کې کوو زه تاسو ته لږ د یوت اسمبلی په باره کې ویم موږ د دې چې کوم سیټ اپ دی هغه یو داسې طریقې سره جوړ کړی چې دا یو شیډو اسمبلی د څنګه چې پارلیمنت وي په پارلیمنت کې هم د دې خپل منسټران وي بیا پکې یو سی ایم وي او دې نه مخکې موږ سره راغلي ده نو تاسو پته راځي چې ستاسو اسمبلی یوازې نه ده کې پی کې یا په ټول پاکستان کې یوت اسمبلی شته د پاغي کې ډېر خلک دي د هغې صدر د هغې چې موږ سره ټول راغلي دي نو موږ ته پته ده چې تاسو دوی چې تاسو چې ستاسو کومه یوت اسمبلی ده که نه هغې اکټیویټیز باره کې راته ووایئ جی ما چې څنګه تاسو ته دې نه مخکې ووې یوت اسمبلی سټارټ کې په 2012 کې چې کله موږ جوړه کړله نو الحمدلله اوس نور ډېر زیات اسمبلیانې هم جوړ شي ډېر ارګنایزیشنز جوړ شي بالکل په دې کې چې کوم اکټیویټیز وي نو ما زه تاسو ته هماغه خبره کوم چې په دې کې مطلب هیلث منسټر چې دی نو هغه زموږ په هیلث سیکټر کې کار کوي زموږ چې کوم یوت افیرز والي دي نو هغه د ځوانانو سره کار کوي زموږ وومن امپاورمنټ یا والي چې دي نو هغې د وومن په دغه کار کوي نو داسې ډېر زیات کارونه چې دي نو هغه شوي دي اوس به راشم دې خبرې ته چې څنګه تاسو وي چې ستاسو هیلث منسټر هم یو وي په اسمبلی کې هغه د هیلث ایشوز ته وکړي نو داسې کوم هیلث ایشوز دي چې هغه ستاسو د اسمبلی یا ستاسو د منسټر تھرو لارې جوړیږي یا کوم خلک څنګه مسایل دي چې هغه تاسو مخکې کوئ جی د عام چې کوم صوبایي لیول باندې زموږ هیلث منسټر وي چې هغه کوم قانون سازي کوي یا لیجسلیشنز کوي نو په هغې کې ورسره موږ ډېر زیات هیلپ کوو پالیسي میکینګ کې ورسره موږ ډېر زیات هیلپ کوو د هغې نه علاوه چې زموږ کوم هیلث منسټر وي نو چې څنګه مختلف چې کوم دا بیکورډ ایریاز وي یا کلي وي نو هلته چې څونه فری میډیکل کیمپس کیږي نو د هغې ارینجمنټ هغې ته ډاکټران بوتلل راوستل د هغې چې څونه کاروي وي نو هغه زموږ هیلث منسټر انډر کیږي نو داسې ډېر زیات کارونه دي په 2013 کې موږ یو مهم شروع کړو د په خیبر پښتونخوا کې بن سنټر نو زموږ چې دلته خو دې مکه چېرته څوک وسوځېد یا بلاست تاسو ته پته ډېر زیات یو لهر تیر شو نو زموږ چې کوم بیماران بو چې مریض به رسو کار یا ته یا هغې ځایونو ته به رسو نو هغې به ایکسپایر شي هغې ډیث به شو د دې لپاره موږ یو ډېر غټ مهم چلولو بیا چې دی نو په چې کله سنټر کې د پی ایم ایل این ګورنمنټ راغو نو مردان ته یو ځل د نواز شریف صاحب راغلو نو هلته موږ دا څیز دغه کړو بیا هغه اعلان هم کړو اوس په حیات آباد کې ماشاءالله بن سنټر جوړ شوی دا زموږ یو ډېر غټ اچیومنټ افکورس دی بالکل بالکل تاسو خبر وکړله چې د دې بن سنټر تاسو خبر وکړله یا تاسو د هیلث حوالې سره خبر وکړه زموږ ځوانان لکه تاسو وایي چې به زموږ یوت هم یو منسټر دی چې هغه د یوت چې کوم اکټیویټیز دي یا د هغې چې کوم پرابلمز یا هغه هایلایټ کوي او هغه د هغې دپاره آواز جوړیږي زموږ یوت چې کوم د کې پی دی تاسو ته معلومه ده چې صرف قدرتي آفات نه دي چې زلزله ده یا سیلاب دی هغې افیکټ دي ترهګري چې کومه ده هغه څنګه چې تاسو مخکې خبره وکړه چې ظاهره خبره بلاست په ډېر زیات کېدل نو د هغې وجې نه به ډېر خلک به ظاهره خبره ده چې اوس وځېدل نو دغسې زموږ ځوانان چې کوم دي لکه اوس داسې یو وخت په پېښور کې راغلو یا په مردان کې راغلی و چې مور به خپل ماشوم چې کله سکول یا کالج ته لیږلو یا یونیورسټي ته نو هغه په دې یریده چې دا به واپس ماته روغ راشي او که نه
دغه څیزونه منټلی ځوانان ډېر زیات افیکټ کوي که نه چې ډېرو خلکو خپل بچي د خپل ښار نه د خپل ځان نه لرې کړل چې یاره دا بل ځای ته لاړ شي یا دا بل ښار ته لاړ شي خو دغه یو ګران مرحله ده یا میبي هر یو کس دا چې دی نشي افورډ کولی چې خپل ماشوم د ځان لرې کړي او بل ځای کې سبق وي او هغه څوک نه هغه ته برابره کړي دا راته وایي چې دغه څیز دوباره بیا یو ځلې چې کوم دی موږ ګورو خبرونه چې داسې یو بل بیا خطر روان دی نو دغه پښتانه ځوانان د دې ذهن محفوظ ساتل د دې سټرانګ ساتل د دې اکټیویټیز چې کوم دی هغې دپاره داسې څه کانفرنسز تاسو کوئ داسې څه راټولېږئ تاسو څه کار د دې حوالې سره خاص کر د ځوانانو باندې جی څنګه چې تاسو ترهګرۍ خبر وکړله نو تاسو ګورئ چې کوم یو ځای ته ترهګري راځي نو هغه د هغې ځای د عوامو یا د هغې ځای د یوت د سپورټ نه بغیر نشي راتلی اوس په د یو بل ځای نه به څنګه کس راځي هغه بل ترهګري کوي د هغې مین کوز چې دی نو هغه زموږ د ځوان کل انامپلایمنټ ډېر زیات چې دی نو انامپلایمنټ ډېر زیات سیوا شوی دی او زموږ ځوانان چې دي نو هغه بېروزګاره دي کار نشته دی نو بس ایگزیکټلی څنګه چې یو تش ذهن چې دی نو هغه د شیطان یو چې سکار نی او چې سکار نی نو هغه به خامخا بل طرف ته چې دی نو چونکې ځوان یو دغه وي هغه انرژي چې دی نو هغه بل طرف ته ځي رواني نو د هغې دپاره خو موږ الحمدلله ډېر زیات کار کړی دی او موږ ځوان سره ځوان کول چې دی نو هغه مو ځان سره بیزي کړی دی چې په اسم کې نی نو په سوشل اکټیویټیز کې مو ځان سره بیزي کړی چې یو ځای ته زموږ پهنچ نه رسي او موږ سره ځوان باقاعده راځي نه نو موږ ورپسې تللي او څنګه چې تاسو خبرو کانفرنسز او سیمینارز مو کړي دي ډېر زیات کانفرنسز او سیمینارز شوي دي او پای کې مونږ هغې ته ذهن سازي کړې ده چې د دغې طرف نه تاسو راشئ د بل طرف ته تش یوازې نوکري نه زیاتر ځوان چې دی نو زمونږ ماشاءالله ګریجویټ دي خو چونکې بېروزګاري سیوا ده نو د هغې دپاره څه کار نشته نو هغې ته مونږ په انټرپرینورشپ باندې مونږ ډېر زیات کار کړی دی ورک مو کړی چونکې زه اوس خپله پریکټیکلي دې سیس ته راغلم یو ځوانانو ته داسې اپورچونیټیز ورکوم چې هغې چې هغې په روزګار باندې ولګي یوازې نوکري نه ده مخکې به تاسو خیال کړو ځوان به تش سرکاري نوکري یادوله بیا یو دور داسې راغلو اویرنس چې هغې وي چې او پرایویټ نوکري هم چې دی نو ویلیو لري او پرایویټ نوکري هم ښه ده اوس الحمدلله هغه څیز نه هم چې دی نو موږ رووتو نو اوس هر یو کس چې دی نو خپل د روزګار سوچ کوي موږ سره یو کالر دی جی هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی الیاس څنګه تاسو ښه ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه ښه طبیعت مو ښه دی جی الیاس څه ویل غواړئ بس تاسو شو مې وکړه ډېر خوند وکړو او عبید بھائی مې ورکې ولیدو عبید بھائی چې کوم دی زموږ مینټور دی ښه جی ډېر ښه جی او تاسو شو ګورو روزانه دا راته وایي الیاس چې تاسو په خپله چونکې عابد خو د ډېر وړوکي عمر نه لګیا دی د خلکو سره مسلې حل کوي د خلکو هیلپ کوي تاسو په خپله هم د دوی په ټیم کې شامل یې جی بالکل زه د ټیم کې شامل یم او زموږ عابد بھائی چې کوم دی نو دا زموږ د رور په شان دی زموږ خیال ډېر ساتي او ډېر چې کوم دی نو ښه الیاس دا راته وایي تاسو په خپله سبق وایئ نه جی زه چې کوم دی شوبز سره ریلیټډ یم زما فیلډ شوبز ښه صحیح ده تھینک یو ویری مچ الیاس ډېره زیاته مننه ښه تاسو دا وویلې چې بزنس طرف ته راتلل یعنې ظاهره خبره ده که تاسو یو کاروبار شروع کړئ نو په هغې کې به تاسو ځان سره نور خلک هم بیزو ساتئ نو که تاسو راته وایي چې تاسو دا ټایم چې کوم کار شروع کړی پای کې څونه خلک تاسو سره کار کوي یعنې افکورس ظاهره خبره چې یو کس راځي نو هغه سره شاته پوره یو فیملی وي که نه چې هغه هغې سپورټ کولی شي که نه ځکه چې ډېر خلک به داسې چې په فاینانشل دومره سټرونګ نه چې هغه یو بزنس انډیویژولي شروع کړي او هغې کې ځان سره خلک نور ګډ کړي نو دا آیډیا ستاسو څومره کامیابه ده زموږ جی فیملی بزنس و د مخکې نه هغې ته یو نوی شکل ورکول او هغه ډیجیټلایز کول چې دی نو هغې کې زه مخې ته راغلم چونکې نن سبا دور هم ټول ډیجیټل دی نو د هغې کانسیپټ دا دی چې موږ نوی چې کوم زموږ ځوان کول دی هغې ته اپورچونیټیز ورکړو انټرپرینرشپ مین ډیفینیشن هم دا دی چې یو پرابلم آیډنټیفای کول او هغې پرابلم ته په خپل ریسورسز کې سلیوشن ورکول مثال په طور باندې زموږ په معاشره کې داسې ډېر ځوانان وو چې هغې به څوک آرکیټیکټ وو څوک انټیریر ډیزاینرز وو د چا چې دی نو ریل اسټیټ سره څه ناڅه تعلق و
هغې ته داسې پلیټفارم نو مونږ سره داسې پلیټفارمز ډېر دي چې پای کې مونږ سیل اینډ پرچیز کو یو پلاټ اخیستل او هغه سیل کول هغه شانتي ډېر دي خو د هغه خلکو پرابلم مونږ آیډنټیفای کو کم چې آرکیټیکټ او انټیریئر ډیزاینرز وو چې د هغې دپاره داسې پلیټفارم نو هغې دپاره مونږ پلیټفارم جوړ کو اور هغې کې چې دی نو ماشاءالله اوس هغې خپل کار ورکولی شي هغې ته ډایرکټ کلاینټ راتلی شي هغې خپل کلاینټ ته چې دی نو رسایي ډېره حده پورې اسانه شوه. صحیح ده. عابد څنګه چې لیدونکو تاسو ګوري تاسو خپل ټیم ممبرز دي تاسو لیدونکي دي ان اف کورس مردان کې به ډېر خلک تاسو پیژني ځکه چې تاسو ډېر نیک کار کوئ تاسو سره خبرې خو خو زما سره بریک نه پس یو بل میلمه راځي او زه غواړم چې د هغې باره کې هم تاسو سره خبرې کوم نو تاسو به موږ سره پروګرام کې ناستي لیدونکي یو ورکوډې شانې بریک کړو واپس راستانه کیږي. جی ویلکم بیک ټو پخیر پښتونخوا لیدونکو مشران دا خبره کوي چې بی تاسو یو هنر زده کړئ او هغه په یو تاخچه کې کیږدئ په ژوند کې به کله هم هغه ستاسو په کار راشي. کم سړي سره چې کوم انسان سره چې هنر وي که نه نو هغه خپل ځان همیشه ساتلی شي او هغه په هغې کې مخکې تللی شي یا د خپل ژوند ګذر بسر هغه کولی شي. دغسې یو هنر یا هنرمند ما سره ناست دی چې هغه ټرک آرټ کار کوي. ما سره ډېر څیزونه دا وخت تاسو ته په سکرین کې ښکاري هغه به زه تاسو ته درښکاره کوم چې دی د څومره وخت نه تقریبا 14 کلونه دی دا هنر چې کوم دی دا مخې ته وړي په دې کې څه جدیدیت راځي که تاسو وګورئ ټرک آرټ یو دومره زموږ د کې پي یو داسې څه ورته وایي چې یو هنر دی یو ښایست دی یو فلیور دی چې هغې کې اوس ډېر جدیدیت هم راغلی د وخت سره سره نو هغې کې چې سم تیاري نو یو دم زموږ هغې باندې نظر ځي. اوس اسلام آباد ایرپورټ کې که موږ وګورو نو ما خیال هغې د پسنجرز دپاره چې کوم ټرانسپورټ غوندې جوړ کړی دی چې کوم خلک یا ضعیف دي یا هغې ستړي دي یا بیمار دي نو هغې کې کوي نو هغه ما کتلی چې هغې باندې هم ټرک آرټ چې کوم دی هغې باندې شوی دی او اکثر چې په ایرپورټ کې اسلام آباد کې تاسو وګورئ نو د لرې نه تاسو ته هغه ښکارېږي او هغه تاسو ته یو اټریکشن ښکارېږي. مطلب دا دی چې ټرک آرټ چې کوم دی هغه صرف ټرک پورې نه د ژوند په نورو لوښو سامان او څه ډیکوریشن پیسز باندې چې کېږي نو د خلکو ډېر زیات خوښېږي. جناب ما سره ناست دی الحبیب اعجاز. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بہت شکریہ آپ آئے اور اتنے خوبصورت ہنر کے ساتھ آپ آئے ہیں. تھینک یو. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے بلایا مدعو کی اور ہم آپ کی. ٹھیک ہے الحبیب صاحب یہ بتائیے مجھے کہ ٹرک آرٹ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پشاور کے لوگوں کا ہے اور جس کی جو اب اگر ہم یہ کہہ لیں کہ بہت پرانی ایک آرٹ ہے تو یہ پشاور میں ہی شروع ہوا تھا. اینڈ آف کورس کو ٹرک آرٹ ہی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹرک پہ جو لوگ ٹرک چلاتے ہیں اس کے اوپر تصویریں بنانا چیزیں وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں یہ جدیدیت آ گئی کہ مختلف ڈیکوریشن پیسز مختلف چیزیں ابھی آپ نے بنائی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی آئیں گے یہ شروع ہو گئے. آپ 14 سال پہلے کہاں سے انسپائر ہوئے کہ آپ کو لگا کہ یہ مجھے جو ہے یہ سیکھنا ہے؟ جی یہ تھوڑا سا ایسے ہے کہ مجھے تھوڑا سا نا پیچھے جانا پڑے گا. یہ 1952 ٹرک آرٹ کی سٹارٹ ہے اور 1956 سے میرے والد صاحب کر رہے تھے. اچھا. ہاں جی تو یہ سن 2000 میں نے ان کے ساتھ شروع کیا تھا. یہ جو برتنوں پہ جتنا کام ہو رہا ہے نا یہ پہلی دفعہ ہم نے کیا تھا. اچھا. اور پہلی دفعہ جب 98 میں ہم PNCA میں گئے تھے نا تو لوگوں نے ہمیں کہا یہ 3 ڈبے کہاں سے اٹھا کے لے آئے. تو میں نے اپنے بزرگوں کو کہا میں نے کہا یہ کام نہیں کرتے. میں ایز اے بورڈ پینٹر تھا میں نے کہا یہ کام نہیں کرتے. لوگوں نے ادھر اوٹ کیا. ادھر ہی ہمیں ایک نا ایگزیبیشن مل گئی اقبال نرسری تو ادھر گئے تو ادھر ہمیں کھانا پینا اچھی چیزیں ملی. تو بزرگوں نے کہا چل یار کچھ بھی نہیں ہوا تو کھانا پینا کھایا یہ بہتر ہے. تو پھر میں نے کہا جی یہ کھانا پینے کو کیا کرنا ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تو اپنے کام سے غرض ہے. تو ان کے دل سے کوئی ایسی آواز نکلی انہوں نے کہا بچے میں نہیں ہوں گا لیکن ایک ٹائم ہوگا کہ ٹرک آرٹ کرنا بڑا نام ہوگا. اب دیکھ لیں کہ وہ دنیا میں نہیں ہے اور ٹرک آرٹ پوری دنیا میں نا مشہور ہے. یعنی کہ جب ہم پہلی دفعہ لے کے گئے تھے تو ہمارے پاس یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی تھی. ٹوٹے ہوئے برتن کوئی ایسی چیزیں نہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے کچھ ایسا کام کرنا ہے. تو یہ اس بنا کو اگر آپ دیکھا جائے تو یعنی اب جتنا ٹرک آرٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ میرے بزرگوں کے منہ سے جو نکلا ہوئے لفظ ہے نا کہ میں نہیں. آپ نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے تو کیا وہ ٹرک آرٹ ٹرکس پہ کرتے تھے بسوں پہ کرتے تھے کیونکہ پشاور میں تو ظاہر سی بات ہم نے بہت دیکھا ہے بہت پرانا ہے یہ. تو کیا وہ بھی پہلے انہوں نے شروع ٹرک سے ہی کیا ہوگا آف کورس پھر اس کے بعد ابھی جدیدیت اس میں آئی ہے؟ یہ ایسے ہے کہ وہ
ٹرکوں کا کام جب کرتے تھے نا تو اب جو ٹرک آپ کو روڈ پہ نظر آتے ہیں یہ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے. جی. اس کی لکڑ کی جو ہے نا باڈی ہوتی تھی اور اس کے اوپر ٹینے بھر کے سارا کچھ کر کے تو صرف گڈس کا نام لکھا جاتا تھا اور کوئی پروپرائٹر یا کوئی ایسا نام یا نمبر پلیٹ ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں 4 استاد تھے, 4 استاد یعنی کہ بہت کم لوگ تھے. ابھی تو آپ کو ہر طرف ٹرک آرٹ نظر آ رہے ہیں نا. اس زمانے میں 2 بھائی تھے, ایک اعظم استاد تھا, ایک یسین استاد. وہ جیلم سے پیدل آئے تھے, یعنی کہ اتنی بڑی کوئی مارکیٹ نہیں تھی, اب بھی چھوٹی مارکیٹ ہے. اور ایک انڈیا کے رہنے والے تھے بھیا بدوا استاد, رامپور کے رہنے والے. وہ پھول پتی کا کام کرتے تھے, یہ ماڈل اور ان چیزوں کا کرتے تھے. ایک ٹیکسلا کے استاد تھے رفیق استاد, جو یہ کیلی گرافی اور یہ چیزیں کرتے تھے. تو جب یہ شام کو, یعنی کہ کام تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, شام کو اکٹھے ہوتے چائے پہ کسی چیز پہ اکٹھے ہو کے تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے کہ یار آج میں نے یہ کیا وہ کیا. پھر ایک دوسرے کا کام دیکھنے جاتے. تو جیسے نمبر پلیٹ ہے نا, تو ایک نے نمبر پلیٹ بنائی نا تو اس کے ساتھ پھول بنا دیا. دوسرے نے دیکھا تو ایک طرح کا وہ کمپٹیشن تھا ان کا, مطلب کہتے کچھ نہیں تھے. وہ ادھر گیا نا تو اس نے اگر لکھائی لکھی ہے نا تو اس کے ساتھ شیڈ لگا دیا. اگر اس نے نیچے کوئی جگہ خالی دیکھی ہے دائرہ لگا کے تو انہوں نے کوئی چڑیا بنا دی, کوئی مطلب پھول بنا دیا, کوئی سندری بنا دی. تو اس طرح کرتے 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 وہ 4 بندے جو ان کا دماغ جڑا. تو اس کے بعد یعنی کہ میرے والد صاحب 1956 سے نا ان کے ساتھ ہوئے, یعنی کہ 5ویں وہ یہ مارشل تھے. 4 پہلے مارشل تھے, یہ لیجنڈ ہیں ہمارے. ان کا نام لینا میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں آج ان کی مرہون منت ہوں. پھر جب یہ میرے بزرگ یعنی کہ اوور ایج ہو گئے تو سیڑھیاں گھوڑیاں یہ نہیں چڑھ سکتے تھے, تو انہوں نے پھر مجھے کہا, میرے استاد جی کو, غلام شبیر مغل صاحب کو کہا کہ یہ آپ کا بچہ جو ہے, کیونکہ میں انہیں وہ PNC اور وہ چیزیں ساری دیکھی ہوئی تھی تو میں اس کام میں آنے کا خواہشمند نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بچہ جو ہے نا یہ سنتا نہیں ہے. 2000 میں پھر میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا. آج ان کا نام میں لے کے آگے تک چل رہا ہوں. بہت اچھے. بتائیں آپ نے ٹرک کے اوپر کیا کام؟ جی ٹرکوں پہ بھی کیا ہوا ہے. اچھا ہم ٹرکوں پہ دیکھتے ہیں, ایک تو ٹرک آرٹ ہوتا ہے, ایک اس میں وہ سلور کلر کے میرے خیال میں کیل لگے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک اس کا حصہ ہوتا ہے. کوکے اس کو بولتے ہیں. اچھا کوکے اس کو کہتے ہیں. ہاں کیونکہ جب وہ ٹرک آ رہا ہوتا ہے سامنے سے, ٹھیک ہے, تو وہ جب لائٹ پڑتی ہے آف کورس اس کے اوپر تو وہ جگمگا اٹھتا ہے. وہ ریفلیکٹر ٹیپ ہوتی ہے ایک جو ہے نا, یہ ریڈیم کلر ہوتے ہیں, یہ ہمارے ریڈیم کلر ہوتے ہیں. ہاں نہیں وہ جب سورج جب اس پہ ہوتا ہے نا تو آپ کو سلور لگ رہا ہوتا ہے. ہاں اگر میخون اسپن پہ ٹکوالی گئے نا ناغی بنے لائٹ پوری ہوئی اور بہت سارے ٹکی اس پہ ٹوکی ہوتی ہیں بہت زیادہ پوری اس طرح. وہ ایک ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ لوگوں کے کام کا حصہ ہے کہ یا نہیں؟ وہ نہیں, اس میں مختلف ہے. اسٹیل کا کام علیحدہ ہو گیا. اب ٹرک آرٹ آہستہ آہستہ اس طرح کم ہوتا جا رہا ہے. جو پرانا ٹرک آرٹ تھا نا بہت کم لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ اب آج کل شارٹ کو لیے سارے چلا رہے ہیں. جو پرانا ٹرک آرٹ تھا وہ 7-7 6 دن لگ جاتے تھے. کیا مطلب کیا؟ شارٹ کو لیے سے ایسے ہے نا کہ جیسے اب پلاٹر آ گیا, کمپیوٹر پلاٹر آ گیا, اس سے آپ کٹنگ چیزیں کروائیں اور جا کے چپساں کر دیں. اسٹیل کا کام آ گیا, یعنی کہ ہمارا جو آرٹ ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے ایک وقت ہوگا جیسے گورے یا فارنر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا دیکھنے کے لیے, تو ایک ٹائم ہوگا کہ اگر جیسے میں محنت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, بچے میرے ساتھ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں میرے, تو یہ خالی یہ جیسے بھی مارننگ شو میں آئے یہاں نام ہے جی ٹرک آرٹ ہے, ٹرک آرٹ. اللہ نہ کرے کہ ایک وقت ہو تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. جیسے پینا فلیکس آیا, بورڈ پینٹر ختم ہو گئے, کیلی گرافر ختم ہو گئے, سلما لین ختم ہو گیا. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں اب اتنا کوئی لمبا چوڑا ٹائم تو نہیں گزرا نا, تھوڑا سا ٹائم گزرا, اس میں دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں چینج ہو گئی. صحیح ہے. ہم آئیں گے اس کے اوپر کہ آپ کیسے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ آپ کے کون ہیں, کتنا سیکھتے ہیں, کیا ہے, اس کے اوپر بھی آئیں گے. یہ بھی پوچھیں گے آپ سے ایگزیبیشن کے بارے میں. لیکن ابھی میرے پاس کچھ چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں وہ میں چاہتی ہوں دیکھنے والوں کو بتا دوں. یہ چائے کے لیے یا یہ ڈرائی فروٹ کے لیے؟ ڈرائی فروٹ کے لیے ہے. اور کہ یہ ڈفرینٹ, ہاں ابھی سردیاں بھی ہیں, لوگ ڈرائی فروٹ, اور یہ کہ آپ گھر میں رکھیں گے تو ایک تو یہ لک بھی بہت اچھی دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پانی کے لیے میرے خیال میں, جی چائے کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, پانی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں یہ کچن کے کچھ چیزیں ہیں, کیونکہ یہ چیز یہ, لیکن اس میں بنا تھوڑی سکتے ہیں, کیونکہ بنا بھی سکتے ہیں, پکا رنگ ہے یہ. اچھا یہ اترے گا نہیں؟ اگر کچھ بھی نہیں ہوگا, سالن بنائیں گے اس کے ساتھ. کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا. داو گوریلی دن کو سمرہ خیستہ
اچھا یہ اگر میں آپ کو یوں کہ اس پہ کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ یہ ایسے ہے نا کہ پہلے یہ بالکل کھردرے ہوتے ہیں, ان کو ہم وائٹ واش کرتے ہیں, ملچن رنگ لگاتے ہیں, پھر انیمل لگاتے ہیں, پھر یعنی کہ اس کی آپ ٹائم نہیں نکال سکتے. ایک ٹائم پہ نا 18 ہیں یا 20 ہیں, تو وہ اس ٹائم پہ ہم رنگ لگاتے ہیں, پھر اگلی دفعہ اس کو دوسرا رنگ لگاتے ہیں, پھر مختلف رنگ چلاتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ایک دن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں. اچھا جی, پسند سجنا دی خرچہ مال کاندہ. یہ ٹرک کے اوپر لوگ لٹکاتے ہیں ویسی جو بڑے گھر وغیرہ ہوتے ہیں لوگ وال ہینگنگ کے لیے نا مجھ سے لکھواتے ہیں. لوگ میلے میں مختلف جگہوں پہ نا جب میں ایونٹوں میں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 1 بوتل واٹ کا کام میرا روز کا. اوکے اوکے. ہماری شیف کی قصور تیرا نہیں بد نصیب آپ نکلے. اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ اس ایک کا اس کو وال ہینگنگ کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ یہ اتنا ٹائم نہیں لگتا. ابھی میں آپ کی ادھر شو کا نام بھی لکھوں گا, دیکھتے ہیں جانا ابھی فوراً آپ کو میں. لیکن وہ تو آپ کے پاس ریڈی ہے نا, یہ چیزیں بنی ہوئی, صرف آپ نے یہاں پہ نام لکھنا. تو یہ جو آپ اس کے اوپر یہ پھول بناتے ہیں, پھول پتی, تو یہ اس پہ کتنا ٹائم؟ یہ دن میں تقریباً 20 بن جاتی ہیں. 20 بن جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ لسانی ہے یہ. اچھا میں نے کہیں دیکھا ہے یہ اس کے اوپر بناتے ہیں, جیسے کہ یہ ہے اسٹیل کے بھی بناتے ہیں, تو وہ بھی بن جاتا ہے. سب کچھ بن جاتا ہے. یہ اصل میں میری اپنی ایجاد ہے. جب میں نے آج سے 8-10 سال پہلے شروع کیا تھا نا, تو یہ میرا ایک ماٹو ہے, یعنی کہ یہ جو بھی دیکھتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اجاز نے بنایا ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور یہ کیا لکھا ہے؟ تجھے پیار کرتے کرتے اتنے دور نکل آئے. اچھا یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہ کچھ چیزیں آمد ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہمارے ٹرکوں میں چلتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے جیسے آپ کے ذہن میں کچھ چیز آئے تو ابھی بتائیں کہ یہ مجھے لکھ دیں, تو پھر وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. میرے پاس تقریباً 250 کے لگ بھگ جو ہے نا یہ سلوگن پڑے ہوئے ہیں. واو. تو یعنی کہ یہ ادھر آپ کے پورے اس پہ میں لگا دوں تو پھر بھی یعنی کہ جگہ کم پڑ جائے گی. جگہ کم پڑ جائے گی ان کے لیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی تاسو موږ سره ناسي ظاهره خبره ده, تاسو د ځوانانو دپاره او تاسو چې کوم دی د سوسایټي دپاره ډېر زیات کار کوي. داسې دی راغلی دي نه مخکې موږ سره پېښور نه یو ټرک آرټ هنرمند چې دی هغه راغلی و, هغه هم ډېر څیزونه جوړ کړي وو. هغه خو هغې د دې دا خبره کوله چې د دې د پروموټ کولو دپاره څه نه دي په کار. دا راته وایي چې داسې څیزونه که ستاسو د لارې اساس د ظاهره خبره تاسو کار کوئ آلریډي دا پروموټ شي یا د دې دپاره څه لاره راویستلی شي؟ ضرور. دا خو چونکې یو هنر دی او داسې هنرونه په بهر ملکونو کې ډېر زیات هغې خوښوي, او دلته خو پې زموږ دومره کوست نه راځي, خو هغې اخلي هم ډېر زیات ګران. زموږ د پېښور سیمې یا زموږ داسې خویندې دي چې هغې داسې د لاسونو د جوړ څیزونه چې دي نو هغه آنلاین خرڅوي او هغې ماشاءالله ډېر ښه پروفټ کوي. د دې ټرک آرټ چې دی نو هم داسې پلیټفارم اوس آی ډونټ نو چې شته یا نشته دی, خو آنلاइन د دې ډېر غټ کار کیدی شي څنګه چې دیو. اچھا ہم نے کچھ دیکھا ہے نا آن لائن کچھ لوگ, تو آپ نے آن لائن اس کو بیچنے کا کوئی ہے آپ لوگوں کا کہ آن لائن کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ ابھی ہم وہ بات کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ آن لائن کیا آپ نے جو ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے یا انسٹاگرام فیس بک پہ لوگ آپ کو؟ انسٹاگرام فیس بک پہ ویسے کیونکہ میں پورے پاکستان آل پاکستان ایگزیبیشنیں کرتا ہوں, تو وہ پھر مجھے ویسے ہی واٹس ایپ پہ مختلف چیزوں پہ میڈیم سے میں جو ہے نا وہ کر کے. صحیح. ابھی دارا تو چې ټرک آرټ د کې پی یو سره خو د کې پی کې لکه اوس 400 والی سپلی شوي, په دې کې زمونږ په کول شو ډېر ګرم شالونه, د کدړ چې کوم کپړه ده د 400 دی د هغه شو, یا ځینې خوراکونه هم زمونږ داسې دي. نو دا څیزونه څومره انوالو کولی شو موږ په دې کې, ځکه چې څنګه تاسو ویل دا بس ته د تلو ضرورت نشته, چې ته یو آوټلیټ کولولو ضرورت نشته, آنلاین هر څه تاسو مینیج کولی شي. نو دې باره کې څومره کار کېږي, چې زموږ ډېر ځوانان ډېر دا هنر زده دی د هغې, ډېر خلک هغې سره بلد دي. ظاهر خو 400 دي خلک دي. اوکې پخیر پښتونخوا, زبردست جی. یہ تھینک یو ویری مچ جی یا صاحب, ډېره زیاته مننه جی. دا زمونږ اب ابھی میں ڈھونڈیں گے نا کہ اس کو ہم نے کہاں لگانا ہے اپنے پروگرام میں. دا پخیر پختونخوا فوراً جلدی میں لکھا ہے کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے نا, تو اس میں تو اس پہ آپ نے اپنا نام ہی نہیں لکھا. آپ لوگ تو لکھتے ہیں نا؟ جی نام لکھتے ہیں. تو لکھیں آپ پھر کہ یہاں پہ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ آپ نے گفٹ کیا ہے ہمیں.
جی جی د هغې دپاره داسې پلیټفارم شته دی زموږ پېښورۍ چې کوم 400 والې سپلې دي هغه ډېر زیاتې مشهور دي نن سبا په بهر ملک ته ډېر زیات ځي داسې په کور شو یا د سوات د طرف چې کوم دا چادر دی دا سیزونه ډېر زیات دي د ټرک آرټ چې دی نو دا خو زموږ په سرکاري سطح باندې هم اکثر کو تاسو خیال کړي چې زموږ د پاکستان سره ریپرزنټیشن کیږي نو په استرالیا کې او په یو کې کې داسې د هغې ځای چې کوم بسونی په هغې باندې تھینک یو تاسو رالی جی ډېره زیاته مننه اور الحبیب اجاز صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے میں ان سے کچھ اور بھی چیزیں پوچھوں گی لیکن ابھی شکریہ جی شکریہ منگا یہ ورکوډ شان دمالو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره جی ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو الحبیب اجاز ما سره ناست دی ټرک آرټ حوالې سره هغه یو شارټ موږ ته هسټري مو ویلې چې د دې تاریخ څه دی دا کوم ځای نه شروع شو او اوس په 2022 کې چې دا اخرنۍ میاشت ده بلکې دا آخري ویک دی د خیره سره نو هغې وایي چې دغه آرټ داسې ونشي لکه د نورو هنرونو غوندې دا ورک نشي اچھا الحبیب صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا نا کہ آپ سکھاتے بھی ہیں آپ کے شاگرد بھی ہیں آپ آن لائن بھی اس کا بھیجتے ہیں کاروبار ہے آپ کا بزنس کر رہے ہیں اس کا تو یہ بتائیں کہ جو لوگوں کا رسپانس ہے اس سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ختم نہیں ہوگا آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ختم ہو جائے چیزیں ایسی ہیں نا کہ جیسے ہم کچھ چیز خوبصورتی دیکھتے ہیں نا وہ اوپر سے نظر آتی ہے جب وہ کہتے ہیں نا پہاڑ دور سے نا اچھے لگتے ہیں جب بندہ اس کے اوپر چڑھتا ہے نا تو کہتا ہے یہ الٹے سیدھے کے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ میں مطلب آپ کو پہلے آف دا کیمرہ بات کر رہا تھا کہ کیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں لوگ کراس کرتے ہیں یعنی کہ اب ہم ہر جگہ پہ اس طرح نہیں پہنچ سکتے کئی لوگ ہیں وہ مطلب اس طرح کی چیز لے کے بڑی بڑی ایونٹ ہیں بڑے بڑے ایگزیبیشن ہیں باہر ممالک میں بلکہ اس میڈیا کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے جو یعنی کہ کوئی ایسی اکیڈمی ہم بنائیں یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ خالی وہ باتوں کی حد تک ہو کہ اس میں ہم پراپر سکھائیں کوئی ایسے لوگوں خالی میں کہتا ہوں کہ یہ نام زندہ رہے ٹرک آرٹ کیونکہ میرا اور یہ ہنر رہے ہاں یہ ہنر رہے خالی کہ کتابوں کی حد تک نہیں میں نے اس بنا پہ آپ کو کہا ہے کہ کچھ چیزیں ہم یعنی کہ ابھی بات کی ہے ہفتہ 10 دن دماغ میں چلے گا اس کے بعد ختم آرٹسٹ آدمی جو ہے نا وہ یعنی کہ اتنا بڑا نہ بزنس مین ہوتا ہے نہ کوئی اور ہوتا ہے وہ اپنے آرٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور وہ اس تعلق سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھتا ہی نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ اگر ہیں تو آپ اگر اکیڈمی نہیں ہے آپ کیا اپنے دکان پہ یا گھر پہ ان کو سکھاتے ہیں یا کتنے شاگرد ہیں آپ کے شاگرد تو میرے 20 ہیں شاگرد مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی میں جس جگہ بیٹھا ہوں مجھے کسی نے بیٹھنے کے لیے جگہ دی ہے اب جیسے کرونا گزرا ہے کرونا میں بے شمار لوگوں کے ساتھ مسائل ہوئے میرے ساتھ نہیں بڑے بڑے ممالک اس میں نا کافی ڈاؤن ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اب میں کسی جگہ بیٹھا ہوں اس جگہ پہ میرے پاس اسٹوڈنٹ PNCA سے NCA سے میں لیکچر بھی دیتا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ میں الحمدللہ مجھے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے یعنی کہ اتنا تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوں لیکن اللہ کا جو آپ کا ہنر ہے اس سے آپ کو عزت ملی ہے کیونکہ آپ کو اس کی سمجھ ہے آپ کے پاس اس کا نالج ہے ٹھیک ہے تو وہ اس وجہ سے نا کہ پراپر کوئی ایسے گورنمنٹ کی کوئی جگہ ہو جو ہمیں الاٹ کر دی جائے کوئی چھوٹا سا ایسا سیٹ اپ دے دیا جائے مطلب ہے کہ گورنمنٹ اگر اس میں انٹرسٹ لے گی وہ اس طرح سیٹ اپ کوئی ہو کہ آپ آگے سکھائیں بھی اور جو آپ ٹرک آرٹ کر رہے ہیں وہ اس کو بزنس بنا کے باہر کے ممالک میں اب جیسے آپ سے پہلے جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم بھیج بھی سکتے ہیں باہر اور باہر لوگ پسند بھی کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہو کہ جب بھی باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ہماری ٹریڈیشنل چیزوں کو بہت پسند کی چاہے وہ شال ہو چاہے وہ چپلیں ہوں چاہے وہ کپڑے ہوں جولری ہو اینڈ آف کورس ٹرک آرٹ سے بنی ہوئی جو بھی چیزیں ہوں ان کو تو یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے بالکل ایسے اور ایک ٹرک آرٹ کی جو پہچان ہے وہ بھی ایک ہے کہ اس کو بھی آگے بڑھایا جائے باقی کنٹریز میں جیسے ہم باہر کے لوگوں کا جو جاتے ہیں ان سے کتنی ساری چیزیں جو ہم باہر سے لے کے آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے یا ان کی چیزیں تو جو
ایکچولی پاکستان میں جس صوبے کو بھی آپ دیکھ لیں نا ان کا ایک بہت ریچ کلچر ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, اگر آپ سندھ کو دیکھیں نا, سندھ میں جو ان کی ٹریڈیشنل چیزیں ہیں انہوں نے بنائی ہوگی تو ہمیں کتنا اٹریکٹ کرتی ہیں باقی لوگوں میں. اس طرح پشتونوں کا بھی جو ہے, جو جیسے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں پشتونوں کے ساتھ کہ ٹرک آرٹ جو ہے تو ان سے منسلک. ابھی اس وقت میں یہ ایک اور چیز ہے, یہ چائے کا ہے زبردست. اوکے, دل میرا 2 GB اور دکھ میرا 32 GB. ہاں, دل میرا 2 GB اور دکھ اس کا 32 GB. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اگر میں اس میں چائے بناؤں جی چولہے پہ, نہیں سرف کر سکتے ہیں آپ, سرو کر سکتے جتنا مرضی ہے, اس کو آگ پہ نہیں رکھ سکتے. یہ انیمل کلر ہوتے ہیں, یہ انیمل کلر جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں. اچھا, بقایا اس کو جتنا مرضی ابلتا ہوا ڈالیں, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. مطلب یہ فریاد کسی انسان کی ہے یا اس چینک کی ہے؟ اچھا, اور یہ بھی ہے اکثر یہ میں نے خود بنائی ہے, لکڑ کی خال خود میں نے ڈرینگ بھی ساری خود کی. اچھا, یہ آپ نے خود بنائی ہے؟ گڈ. کچھ چیزیں جو ہے نا میں خود جو ہے نا کرتا ہوں, کیونکہ میرے پاس امبیسیوں کے لوگ آتے ہیں مختلف, میں امبیسیوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, بڑے بڑے ایونٹ کرتا ہوں, تو اس میں پھر مجھے جیسے بھی کرسمس کے دن گزرے ہیں تو اس کے متعلق کرتا ہوں, پھر اس طرح کوئی اور بڑے ان کے ایونٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کرتا ہوں, تو وہ مجھے پھر ہائر کرتے ہیں, تو اس وجہ سے چیزیں پھر میں منفرد سی بناتا ہوں. بہت خوبصورت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی بلا لے کہ میرے گھر میں یا ڈرائنگ روم میں یا بیڈ روم میں ایک وال آپ ٹرک آرٹ اس کے اوپر, تو وہ بھی ہو سکتا ہے؟ کرتا ہوں نا میں. ابھی رات کو کسی نے باہر جانا تھا, وہ بکسے اتنے بڑے لے کر آئے, مطلب ایک بہت بڑی بیکری ہے, اس کا میں نے انٹرنیشنل لیول کا کام کیا ہے. بائی روڈ پیرس یہاں سے گاڑی گئی ہے, وہ پیرس میں چل رہی ہے, فوکسی شہزادی آپ گوگل پہ سرچ کریں, تو میرے بزرگوں نے اس کام کو بہت اوپر تک لے کر گئے ہیں. الحمدللہ یہ بیٹھا نا چیز اللہ کی بڑی مہربانی سے, اگر آپ الحبیب اجاز لکھیں, گوگل پہ بھی لکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نا چیز کیا بیٹھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اچھا بتائیں کہ اکثر اگر ایسا ہو تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ خواتین ابھی شازیہ نے واہ بریانی تیار ہو گئی ہے, واہ. ہاں, اور شازیہ جو ہیں ہماری شیف ابھی بریک میں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے, تو اس طرح شازیہ کی طرح ایک جو شیف ہے وہ آپ کو یہ کہیں کہ بھئی میرے جو کچن کے برتن ہیں, جو ٹرے ہے, جو کپس ہیں, جو گلاس ہیں, جو چمچ, چیزیں میزیں, وہ سب پہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ ہو جائے تو ہم اس میں کھانا پینا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. میرے پاس سینکڑوں کے حساب سے یہ چیزیں تیار ہیں, کیونکہ میں ایونٹ آپ کو بولا میں ایگزیبیشنیں کرتا ہوں, تو جو گورے یا لوگ آتے ہیں, فارنر کوئی بھی آتا ہے یا جو بھی پاکستانی ہوتا ہے, وہ چیزیں جب دیکھتے ہیں نا تو وہ اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں. یہ کیونکہ اب تھوڑی سی چیزیں میں لایا ہوں, پوری میرے پاس ایک طرح کی گیلری ہے, ہاں وہ سارا ساری اس طرح لانا پاسبل نہیں ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیں جا صاحب کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میری تصویر بنا دو, بن جائے گی, تو وہ تصویر کو دیکھ کے آپ اس کو بنا دیں گے اس کے اوپر؟ ابھی اگر آپ وہ پتہ نہیں اس پہ آپ نے چلایا یا نہیں, وہ سارا میں نے بھیجا تھا, وہ یعنی کہ پورا میری گیلری کا تصویریں چیزیں نہیں بالکل چیزیں وہ ویڈیوز اب ہمارے کولیگز نے چلا لی ہے. اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ میرے ذہن میں آپ نے کہا کچھ اور بتاؤ جو میں لکھوں. آپ نے لکھنا ہے 7 قاضی, تو ہم 7 قاضی یہ آپ نے لکھنا ہے, پھر مجھے دینا ہے آپ. ٹھیک ہے, لکھ دوں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہوگا. ہاں مطلب آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں, شعر بھی لکھ سکتے ہیں, جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا, انگلش, اردو, فارسی, پنجابی, جو کہیں گے. اچھا 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 ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ایگزیبیشنز یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ایگزیبیشنز میں آپ جاتے ہیں, تو ایگزیبیشن زیادہ ہوتے ہیں, مطلب ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے مہینے میں, سال میں کتنے ایگزیبیشن تقریباً ہوتے ہوں گے؟ ان کا سیزن ہوتا ہے. پھر فائدہ ہوتا ہے؟ جی یہ سیزن ہوتا ہے. کرونا کے بعد جو ہے نا اس طرح جو ایگزیبیشنیں تھیں نا وہ تقریباً کم ہو گئی ہیں. اوکے. لیکن ابھی میں نے 10 دن کا لوگ میلہ لگایا ہے, لوگ ورثہ کا. اچھا. تو پنجاب پویلین میں پنجاب آرٹ کونسل نے مجھے مطلب پنجاب آرٹ کونسل کو یہ نومبر میں ہی تھا. جی نومبر میں تھا. تو اسی طرح یہ ابھی کرسمس کے جتنے پروگرام گزرے ہیں, یعنی اس طرح مختلف اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ پھر ہمیں بلا لیتے ہیں, یعنی کہ ان کے بندے اب حالات جیسے تھے پچھلے دنوں, یعنی کہ کرونا کی وجہ سے لوگ نکل نہیں سکتے تھے, تو پھر وہ اپنے ان ایریوں میں ان مخصوص جگہوں پہ نا ایگزیبیشن کے لیے ہمیں بلا لیتے تھے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جب میں ایک امبیسی میں گیا تو میرے پاس بائک نہیں تھا. کرونا میں حالات ایسے تھے کہ میرے پاس بائک نہیں تھا, تو میں نے کسی سے بائک لیا, اس کو میں نے کہا 2 لیٹر مجھے پٹرول بھی ڈال کے دے. تو جب میں گیا تو آگے نا پولیس والے جہاں چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے تو انہوں نے لیٹ کر دیا. میں
اب سوچ رہا تھا کہ کرونا بھی ہے, حالات بھی ایسے ہیں, پتہ نہیں اندر کیا ہوگا. بائک بھی لایا ہوں, پیٹرول بھی کسی سے ڈلوایا ہے. تو جب میں گیا تو سامان لگایا تو میرے پاس کوئی کسٹمر نہیں آیا. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کرونا مطلب کیسے پوزیشن پہ جا رہا ہے. جو ہی میں نے یعنی کہ سامان لگا کے تھوڑی دیر بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے نا تو بیٹھا, تو اس طرح لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہیں. یعنی کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے 0 میٹر موٹر سائیکل دیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ مطلب رزق حلال کتنی اہم بڑی عبادت ہے. میں نے کہا نا کہ ہنر سیکھنا ایک بہت بڑی بات ہے جی. اور جو آپ کے پاس کوئی ہنر ہو تو آپ بھوکے نہیں سوتے, پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ بھوکے نہیں رہتے, آپ خود کو ہمیشہ سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, ډیره زیاته مننه جی. شاز ستاسو ډیره زیاته مننه جی. تھینک یو ویری مچ لیدونکو. دا زموږ نن پروګرام کو جون د خیر سبب تاسو سره ملاوي کو په الله مسپارم د الله پامان.